دا یو حواله ده. بل حواله د مولوی حمدالله ده، خو واورئ هغه څه لیکي. هغه په خپل کتاب البصائر کې څه لیکي چې ان المقصود من وضع المصحف التوسل بالمصحف، which is مونږ چې ادیرو ته دا قرآن وړو او په مقبرو کې دا قرآن په دغه شکور کې گیر چاپیر په حلقو کې ګرځو، د دینه مقصود هم څه شی دی؟ په قرآن باندې وسیله نسو، په قرآن باندې وسیله نسو. والنجدیة ينکرون عن التوسل بغیر الاعمال الصالحه. او دی وایي چې په ټول امت مسلمه کې صرف نجدیان وهابیان د اعمال صالحه نه علاوه توسل نه چې دی منکرین دي، هغه وسیله نه مني. هغه وایي چې وسیله شرک دی. او بیا وایي وقد ثبت التوسل بالقرآن العظیم، او قرآن عظیم الشان باندې وسیله نیول دا خو ثابت دی په حدیثو کې. کوم حدیث دی؟ قال علیه السلام اللهم ارحمني بالقرآن العظیم. حضور پاک مبارک بدا دعا خامخا کولا چې خدای پاکه په ما باندې رحم وکړه د قرآن عظیم الشان په وسیله باندې. مبارک بدا دعا کړه فلعلها تقبل بوسیله القرآن. مونږ چې مړي سره دا قرآن په حلقو کې ګرځو نو مونږ امید ساتو چې امید هم دی چې الله تعالی به دغه قرآن په وسیله باندې دغه مړي ته بخنه کا. او دا دایره اسقاط چې پسې وکړو، دایره اسقاط به هم دغه قرآن کریم په ګرځېدلو په خاطر الله قبول کا، مړي ته به مخنه او مغفرت وکړه.